او دا حدیث شریف صاحبان کنز العمال دا احادیث یو کتاب میں مجموعہ دا هغه روایت ده او حضور صلی الله علیه و آله وسلم دا څلور پنځه خبرې چاته کړې دي دا یې معاذ ابن جبل ته کړې دي رضی الله عنه او تاسو ته پته ده معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام ته فرمایي چې احبک زستا سره مینه کوم دا هغه صحابي دی چې دا شرف ورته حاصل دی ځکه چې ما تاسو حضور صلی الله علیه و آله وسلم سره د مینې د محبت اظهار کول او پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي یا معاذ انی احبک اے معاذ سره تشتا یا رسول الله فداک ابي و امي زما پلار مور د پستا قربان شي څه خبره ده ورته زستا سره مینه کوم هغه صحابي کې دا خبرې دي معاذ ابن جبل نے فرمائی اے معاذ ابن جبل دا یو څو خبره باورا کدا د عزت ژوند غواړي څوک یې نه غواړي عزت ژوند غواړي چې ستا د ټول ژوندۍ دا په عزت باندې تیر شي دا داسې تیر شي چې د چرته شرمندګۍ سره مخامخ نشي بی عزتۍ سره مخامخ نشي ټول ژوند په عزت باندې تیر شي کچرته دا غواړي دویم نمبر که د شهداو مرګ غواړي یا د شهداو د مرګ مرتبه غواړي چې رب لا یزال یا ما د مرګ د شهادت راکا او که مرګ د شهادت راکا چې د شهداو د مرګ فضیلت او ثواب راکا کچرته دا غواړي څومره اهم خبرې ورته کړې دي دریم نمبر اے معاذ یا معاذ رضی الله عنه دریم نمبر کله قیامت په ورځ باندې د اغلو یو ورځ سختی ده ډېره سختی روانه الله دې موږ ته آسان کړي دا هغه سختۍ نه امن غواړي او که په هغه سخت ورځ هغه سخت کېږي رڼا غواړي څلور خبرې او که هغه ورځ باندې هغه سخت ګرمۍ نه د عرش سوره غواړي او که په هغه ورځ باندې ورځ د قیامت باندې چې سخت تند وي الله موږ ته وساتي چې په هغه سخت تند باندې معاذ مبارک ابو غواړي دا غواړي ورته فرمایي رسول الله مبارک دا خبره وسوم غواړي عزت ژوند غواړم د شهداو مرګ یا د شهداو د مرګ فضیلت غواړم هغه سخت ورځ باندې سختۍ نه امن غواړم تیارنا رڼا غواړم د ګرمۍ نه د عرش سوری غواړم او د سختې تندې نه یا رسول الله مبارکه حوض کوثر اوبه غواړم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ورته ای معاذ دا ټولې خبرې به رب تعالی راکوي خو یو صرف ما سره وعده وکړه او هغه وعده دا ده چې د قرآن کریم مبارک په تلاوت باندې همیشوالی وکړو صرف او صرف دا یو عمل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ښودلی د قرآن کریم په تلاوت داسې نه ورته ویلي چې د قرآن کریم مبارک تلاوت وکړه حدیث مبارک کې الفاظ دا دي د قرآن کریم مبارک په تلاوت باندې همیشوالی وکړه کنټینیو جاری اوساته خیر دی انسان مصروف یو رکو نن دی یو سپارت ویلا سبا یو رکو وایه په دې کې داسې خبر نشته چې دا یو ځل سپاره شروع کړو ته بیا سبا یو رکو وایه بیا وام کوي چې دا خو ما کېږي که نه کېږي او دا تلاوت به قبلېږي که نه به قبلېږي داسې خبره نه یو آیات وایه یو آیات روزانه خو دا شی کنټینیو جاری وساته پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په دغه حدیث کې چې کومې خبرې کړي دي چې کوم یو انسان د قرآن کریم مبارک په تلاوت باندې همیشوالی کا دا ټول نعمتونه به دغه انسان د رب العزت د طرف نه خامخا ملوي عظیمه خبره ده ډېره لویه خبره